ركبوا في الفلك کله چې دوی سوار شو په کشتو کې او په سمندر کې به طوفاني راغله او طوفان به راغی کشتۍ به داسې او داسې کېده فلما ركبوا في الفلك چې کله به دوی کېناستل په کشتۍ کې سوار وشو دعوا الله مخلصين له الدين دوی به بیا چاته چلې وړي الله ته یا الله خیر یا الله الله تعالی فرمایي فلما نجاهم الى البر چې کله به دوی نه باندې کار ورکوو چې کومه نور اصل اذا هم یشرکون بیا به شرک او تاسو ګورئ زموږ په خلکو باندې چې کله خوشحالي راځي الله کی رسول الله کی ایمان او اسلام کی او بیا په دې باندې سوای زړه هم کې خلک چې کوم نه کوم په جړا کې ته کیو خالی په هغه چې سوای هغه په تاسو باندې ولادت زموږ عقیده مضبوطه کی خدا په زما خبره ده دې کې چې تاسو ما سره دلته کې یو څو خبره جملې زه پړې ټولې خبرې پړې دا عقیده مضبوطیا د پاره دا عقیده مضبوطیا د پاره هغه میدان ده چې کوم میدان کې عقیده مضبوطیږي حدیث میں فرمایا رحمه اللہ رحمۃ واسعہ حاجت اللہ سے بھی ایمان والوں کے ساتھ بیٹھنے سے بنے گا ایمان والوں سے اکیلی گھر ایمان جڑے گی جب ایمان سره کینی باندې کمزوري کیږي او دا د مشرکانو کارو چې کله په سمندر کې توغیاوی را پکشتای کې کوی نه جوړ کیږي چپاکیږي نو الله تعالی فرمایي فلما ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم الى البر چې کله به دوی نو چې توبه وکړه الله فرمایي نو بیا به څه کوي اذا هم مشركون او دا زمونږ ته خلک یو خبره ده مشران وایي د سپیله کوي چې په نچه کې نو ډېرې کوچراو بس بیا به هم شي نو موږ او تاسو هم درته شان دي نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک پسې ابن عباس صاحب رضی اللہ تعالی عنہ سوره په سوارنۍ باندې دا په زمانه اصل یاد شي حدیث مبارک راځي ابن عباس صاحب رضی اللہ تعالی عنہ کا نبی علیہ السلام مبارک دا سلام ورشا ورته فرمایي چې یا غلام اے حضرت اذا سألت فاسأل الله چې کله سوال کوي دا الله نو موږ سوال ته چانه کوو او الله اعلان کړی چې ما سوال وکړي ادعوني استجب لكم ما سوال وکړي چې سوال قبول نبی رسول الله فرمایي چې اذا سألت فاسأل الله چې کله سوال کوي دا الله دا دې الله موږ توفیق راکړي چې موږ الله نه سوال عزت کو دا الله نه سوال او کی واپس چاٹا پڑے گا چاٹا نہ پڑے چاٹا ہے پڑے اگر خدا نہ پڑے تو مخلوق کی کو چاٹا ہے مخلوق بس ہوگی نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اذا سألت فاسأل الله کہ کل سوال کرے تو اللہ نہ نو سوال ته چانه کو دا کی ته مضبوط پکار دي وای دا ستان تفستعين بالله اگر نبی علیہ السلام نے چې کله ته مدد غواړې دا نه غواړې چې څنګه مدد غواړې سوال بد الله نه کې مدد بد الله نه غواړې او بیا ورته نبی علیہ السلام فرمایي چې دا مضبوطه کا لو ان الامه اجتمعت على ان ينفعوك دا ټول امت او دا ټول خلک په دې راځي چې موږ ته فائدہ درکو نو دا کې مضبوطه کړي چې دا نه نفعوك دا فائدہ نشي درکوته الا بشيء قد كتبه الله لك مگر تمہارا قادر فائدہ چې تعالی الله مقدر کې څور لیکلی دا تمہارا پتا فائدہ ملایږي تو الله تعالی د مقدر نه سوا تعالی سو فائدہ نشي درکو دا ټول علم چې راځي چې نشي درکو منګه تاسو فائدہ او شرط پر سره تړلې دي او بیا ورته نبی رسول فرمایي ولوي تمامو على ان يضروك دا
ټول علم په دې باندې راجمع شي دا ټول مخلوق په دې راجمع شي چې موږ تا ته ضرر او تکلیف در رسوو نبی علیه السلام ورته فرمایي چې لم یضروک تا له ضرر نشي رسولی دا ټوله دنیا یو ځای شي او ستا د ضرر او تکلیف کوشش کوي دا عقیده مضبوطه کړه چې تا له څوک ضرر در رسولی نشي الا بشیء قد كتبه الله عليك او لا مگر دومره قدر تکلیف چې څومره تعالی الله پاک په مقدر کې لیکلي بس هغه ورته ملایي هغه سیوا څوک تعالی تکلیف نشي درکولی موږ او تاسو په دې موجوداتو کې خلکو خیر او شر سره کړی مطلوب سره زموږ یو ملګری چرته یو غټ افسر ورته څه په خبرو کې بس تو مې راغلی هغه افسر ورته چې ګینې مړون دی هم ملګری ورته یې مبارک شه ته کنه اسرائیل شه چې ته مړون دی هغه داسې چت کو دې خبره زما پوهیږي کنه پوهیږي او موږ تاسو ځان ته د هر چا نه اسرائیل جوړ کړی دی د دلیری یاره صرف د چا نه پکار ده نو ملګری ورته یې بارک شه ته کله به اسرائیل شوې چې د اسرائیل اسلام ډیوټي تا ته میراو شوې ده هغه چپ شو بیا ورته وایي چې ما ته دا پته ده چې اسرائیل اسلام نه زه به وړې کوم زما اسرائیل اسلام ته به الله حکم کوي زما روح په هغه اخلي بیا ورته څه وایي وایي ته به ګپ لګې او زه به درنه خانه کوم ته ما پېژنې هغه افسر ته وایي افسر حیران شو چې دا کار څنګه چل شو وروسته بیا ماسخوتن ورڅخه راغلی چې ایمان غلطي شوې ده ما مولوي ناصر ورته وایي صاحب ما په هغه وخت معاف کړی چې څه باندې تا ته مې دا خبره کړې ایمان والا او عقیدې والا دا عقیده ده چې مرګ به راځي په مقرر نیټه باندې نه په کارونه باندې اوس خلک د کارونې نه ډېرېږي دا کار نه ډېرېږي خیر او شر کارونې سره تړلی دی زموږ خو دا عقیده ده چې الله مرګ پیدا کړی دی او الله فرمایي چې تاسو اورېږئ موږ اورئ دا ختم کول حفظ کول علم کول درس و تدریس کول تبلیغ کول د دې کار کول دا د دې لپاره دی چې موږ اورې کړو او د مرګ نه پس به د دې فایدې موږ ته ملاوي دا کوم ماشومان چې خبرې کوي دا چپ کوي یې بار دی یا خپلې خبرې وکړي زه به بیا کلام وکړم نبی علیہ السلام مبارک ابا دا دینی کې جواب سے کوي چې سوال کې د الله نه وکړي چې مدد غواړي د الله نه غواړي او دا عقیده مضبوطه کا چې تا له څوک تکلیف در رسولې نشي نفع نقصان د چا په اختیار کې دی او دا زموږ ایمان صدا آمنت بالله وملائکته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله تعالى والبعث بعد الموت په دې خبرو کې چې په یو خبره د چا ایمان او یقین ني مسلمان نو والقدر خيره وشره ټول وایي من الله تعالى والقدر خيره وشره اوس د خلکو دا عقیده ده والقدر خيره وشره من الكورونا خیر او شر کارونې سره تړلی دی خلک تېروي د خلکو په ذهن کې یو لوی شی جوړی دی بهو چا صحیح کړی تاسو وایي دا بلاګان دی تاسو په پخوا زمانه کې تاسو ماشومان دي خلکو یې بهو راغلی تاسو به تېرېدې که او په دې ټول ژوند کې دا بهو صحیح کړو اوس دا ماشومان ته بهو تېرېږي که نه تر اوسه پورې بهو نشته خو خلک تېرېږي د بهو وجود نشته او چې کوم بهو شته نو هغه د کار نه دی بهو څه ته وایي چې ماشومان یې د ټول کوڅه کې ناست دي او سیکل راوباسي دې ته کوي چې په کوڅو کې سړی داسې کار کوي چې د کوم بهو نه خلک کېږي هغه نشته چې کوم شی نو هغه څه شی دی نو ځان ته وایي دا اعلان کړی دی کل نفس ذائقة الموت چې هر نفس چې څوک ساتي دی به مرګ ذایقه څکي ثم إلينا
فإنه ملاقيكم لا من بتا سو مخ عمر برازي څنګه الموت يأتي بغتة مربنا سفيرة والقبر صندوق العمل قبر د هر انسان د عمل صندوق دی چې کوم اعلان الله کړی دی كل نفس ذائقة الموت دا نفس د کرونا دا نه د الله ارشاد دی او نه د رسول الله ارشاد دی دا انسان یو کلام دی چې بس لفظ د کرونا او بس الله رسول الله نے جمع بنا دی ابن عمر سے رضی اللہ عنہ فرمائے اخذ رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم بمنکبی کہ رسول پاک علیہ السلام مبارک زمان کو بعد ناس وقال ما ته فرمائے سی فرمائے كن في الدنيا كأنك غريب او عابر سبيل دنیا کې داسې پاتې کیږي چې ته مسافر یې او یا په لاره باندې ډونګې یا ورانروي دا دنیا زموږ دپاره څه ده مسافر خانه موږ تاسو ټول مسافر یو عبدالرحمن بابا وایي نه د کوره چېرته وځم نه سفر کوم نه د کوره چېرته وځم نه سفر کوم او بې سفره مې کوشېږي لار د عمر موږ تاسو ناست یو آخرت ته روان یو نو مرګ اچانک راشي الموت يأتي بغتة مربنا سافر راځي والقبر صندوق العمل قبر د هر انسان د عمل صندوق دی خدا پته نه لګي ليس للموت اجل معلوم د مرګ لپاره اجل معلوم نه دی ولا وقت معلوم وقت معلوم نه دی ولا مرض معلوم مرض معلوم نه دی ولا مكان معلوم او ځای ولا معلوم نه دی او په سره الله تعالی کړی دی اللہ تعالیٰ فرمائی اذا جاء اجلهم چکر رش کئی کا اجل ستاور مرد دا دنیا نتلو اخیر وقت لمحا او نیٹا واللہ فرمائی لا يستخدمون ساعتا ولا يستخدمون دا بیانا مخیقی گا رسو کی مرد برادی چا زمون دا کتا جوڑا چی چا مرد با پمرازی او مرد کی خود چا احترام نمیشتی نو چې زمونږ دا عقیده وي چې والقدر خیره وشره من الله تعالی خیر او شر د الله اختیار کې دی نه څوک چاته خیر ورکولی شي نه شر ورکولی شي د خیر او د شر اختیار د چا دی د الله او د لا اله الا الله مقصد دا دی چې زمونږ عقیده دا جوړه شي چې مخلوق ته چاته خیر او شر نشي کولی ځکه چې الله تعالی فرمایي وما تشاءون الله فرمایي چې تاسو څه وایئ او تاسو څه وایئ إلا أن يشاء الله رب العالمين سجل رب العالمين الأغبكي او من د مملکت او یا د تدبیرونو خلاف نیو زخبره د دې خلاف نی خو عقیده به مضبوطه په الله ساتو چا به ساتو لکه مثال طور هغه بیا یې وایي چې لاس وینځئ ټیک ته وینځئ دا زموږ د پیغمبر ارشاد دی الطهور شطر الایمان پاکي د ایمان حصه ده نبی علیہ السلام موږ ته امر کړی دی چې ځان پاک ساتئ عقیده هم پاکه ساتئ جسم هم پاک ساتئ خو دا عقیده چې کله ما لاس په صابون وینځل ایا مې په لاس باندې سینیټایزر ولګولو نو بیا به ما اسرائیل علیه السلام کې نه راځي ولې چې اسرائیل علیه السلام راځي او چې نن د لاس په صابون وینځلي دي ایا دې سینیټایزر لګولې دی اوس ورته څه نه وه عقیده به مضبوطه ساتي چې مرګ به راځي دا تدبیر به هم کوو خو تدبیر په تقدیر باندې کېدی نه شي زموږ خلکو دا تدبیر داسې سوچ کړی دی چې هغه تقدیر باندې غالب شي تدبیر کو ندوان دا تقدیر کو نخان دا انسان تدبیر کوي تقدیر ورکوي خان دی یا مثال اوس بیا وایي بل تاسو ورکړو موږ دې په ابتدا کې ویلي که چا په ډېره ونې په بیان کې نو دا چل به کېږي نو زه چې څه چل کېږي خبر د الله تعالی کېږي
خلکو به لاسونه میلاول د لاس په ځای یې سنګل میلاول موږ یو ځای ته لاړو غټ غټ افسران پکې وو یو سره السلام علیکم السلام زه به پوه شوم هغه یو ما له لاس داسې راکړ امر مې دا سړی زما په لاس یې کرونا ده ستا په ښځه کې کرونا نشته د ښځې نه به چاته تښتې هغې ته خو بیا سم مضاف کېږي د په ما کې کرونا ده په ښځه کې یې کرونا نشته تاسو اعتماد کوئ د ښځې نه جدا شي دي باید کوي نورې په تیرشان کې کرونا ده ستا په ښځه کې کرونا نشته نو ما ته لاس داسې کړو امر مې دا سړی عقیده مو مضبوط وي د الله په ذات باندې زما په لاس کې کرونا ده استاد د ښځې په لاس کې کرونا نشته د تدبیر خلاف نه یو اسلام سره ټوکې شروع کړې اړو لاس السلام علیکم وعلیکم السلام د لاس په ځای باندې څنګه مې مار پرې کړاس د خلکو مخکې داسې مرامته شو هغه کسان راته یې مفتي صاحب او ډاکټر ما ته د ټولو خلکو لا اپریشن نه کړي نه وایي ما اپریشن کړو د خلکو په مخ کې دی په پټه اپریشن تھیټر کې کوي ما ولې د خلکو په مخ کې وکړو یو صاحب لګیا و هغه یې هغه داستاني مور ته سلام وکړي وعلیکم السلام ما داسې یارېده ما واچو چې واچولې نو نږدې شو ما اوس په ګړه ګړه کړو ما ګړه ګړه راسره وکړه چې زما وایرس درته دننه شي چې عقیده دې کمزورې شي عقیده دې کمزورې ده چې اسرائیل علیه السلام راشي او دلته سوړی اچولې ده نو هغه ورته ګوري عاطفه چې دغه کسوړی اچولې نه درته څه نه وم ته خو چې کوم دی کسوړی اچولې دي موږ به وایو مرګ به راغي تدبیر دې خو په دې تدبیر د مرګ نه بچ کېدی عقیده به د الله په ذات مضبوطه تدبیر دی ماسک واچو موږ خدا نه وو چې واچو خو که د چا دا عقیده جوړه شوه که ما ماسک اچولی نو ما ته اسرائیل علیه السلام او نیټه او مرګ نشي راتلی دا بېوقوف دی ټیک دی دا تدبیر دی موږ به وکوی خو که چاته چا دا اچولی او اسرائیل علیه السلام راشي او نیټه یې پوره ده او داسې خلکو ته ګوري او ده پکې دا اچولي نو دنه به داسې کېږي چې نه ده خو ماسک اچولی ده داسې نه وه بچ کېدی شي ثم يدركهم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة عقیده د الله په ذات مضبوطه کوي موږ د عقیدې په اعتبار ټول مذبذب شوي او عقیده په څه مضبوطېږي په قرآن پاک باندې خو په قرآن پاک چې موږ پوه شو موږ ته به مولوي صاحب کلي ترجمې ته او موږ به ټول چې کوم دی چې وضو کړو ساده وسنډ وځو د مستغني ماسي زامن یو ټول بارځو ته وایي دا ټول شیخ القرآنان دي او یو کې شي که سبحانك اللهم په معنا باندې حکم تاسو چا ورځي ودرته یو کس ویني چې دا کارونه کې چاته کوي ما نه دا کارونه کوم او دوی نه مخیاشه چې دې موږ باندې کوم څه کوم دا کنه پنځوس پیټاو بیا کړه دې موږ کوته موږ باندې نه کوي او دینه په قرآن پاک مضبوطیږي د رسول پاک علیه السلام په ارشادات مضبوطیږي د تدبیر قائل یو د تدبیر مخالف نه یو نو ما وی ما جواب په چاله دې قانوني جنازه واسي نو دا مو آیا نو ما ورته تاسو نه نه څه پکې نه دی او تاسو دې شي ویل کوي کوم به کنه بیا سره بل شان ما دا ورته یې نه خبر کیږي په الله دې قانوني د ټول دنیا نه جنازه واسي امين او شتیسنا خلق دې یریږي به نشته خو خلق دې بیت الله باندې مدینه منوره باندې کړه جمعهونه او جمعې او جمعې باندې کړې عبادت خانې باندې کړې هغه په کلهونو کې دا کارونه نه راځي مارکیټونو ته نه راځي بازارونو ته نه راځي علاوه د الله کور ته جمعه خانې ته راځي بیت الله شریف ته راځي بیګانه ته منځري ټلیفون کو تقریبا د شپې او سیاحت او د سعودیانو انا هم خبر ما لم داس غرام دي راوستا ما ته وی مونږ چې بیت الله شریف ته ځو نو ور به اپوینټمنټ تاسو د موږ لپاره اجازت نامه متا بالکل باندې وی په برامدو کې به صرف کینو او موږ به کو بیا واپس راځو متا کوي چې موږ الله تعالی فرمایي ومن دخله كان آمنا چې څوک بیت الله ته داخل شي په امن کې شو او دې دی بار واسي دا څه شو دا الله ارشاد ومن دخله كان آمنا چې څوک پر داخل شي په امن کې شو دا
ارنه سره پړلې بیا به ته نه کی مسجد ته نه کی شکر وباسي چې په صوبې کې پاکستان کې علماء ته د عقیدې مضبوطیا خبرې کوي یقین شي تاسو هم دیو کنه درته کوي ملګری به ما ته اطلاع وکړه بحرین نبی بس دي کوم صرف بانګو مسجدان دي اذان کو الصلاه فی رحالکم الصلاه فی بيوتکم چې په خپل کورونه کې خپل ځای کې اوسه موږ د تدبیر قائل یو او تدبیر او تدبیر باندې غالب نه کړو د بیت الله شریف توافونه بند شو عمرې بند شوې حج پرو زکات بند شو لکه په بند حساب وکړه ځکلم ته شو خلک داخلي کړی نه وړه زکات یاد نه پای نو چا ته وجاړو والله فرمایي فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا فکار چې داخله دې کام یو ډیر جوړي دا خو دې جړا دور نبی اسلام بار فرمایي یا ایها الناس ابكوا اے خلق الله ته وجاړي فإن لم تبكوا کتاس له جړا نه د ژوند مسخوي نو فتباكوا ځان په زور جړا راغله اوس خلک په زور جړا راځي چې زموږ اساس او عقیده الله په ذات مضبوط شي زموږ خالق څوک دی ټول وایي او الله فرمایي الله خالق كل شيء الله تعالی دې ټول سيزونو خالق دی مالک زموږ څوک دی الله مالک الملک مالک د ملکونو دی الله تعالی رازق الله دی خالق الله دی مشکل کشا جبار الله دی دا نه بغیر چا څه اختیار نشته او کله دې تاسو دا ور الله وایي چاله دې څنګه دې نشي څوک کولی شي نو کوم شی چې نشته دا دې یریږي او په دغه شي کې 1% دا عقیده نشته او نه دا یقین شي چې په دې مسله مړ شي او چې چا په مرګ راځي هغه الله تعالی د مخکې ټیټه مقرره کړی چې دې په دې باندې دی او چې کوم ذات دا ټول دنیا او ټول مخلوق پیدا کړی دی هغه اعلان کړی چې کل نفس ذائقه الموت هر څوک چې صاحب دې د مرګ ذائقه څه نو هغه له تیارې نه کوي ډاکټر څنګه مونږ تاسو عقیده خبر کړو عقیده ضروري کنه په هر سره نه راځي نو څه باندې پریږدو عقیده باندې پریږدو او چې کله تکلیف راشي هغه په ګول جوړ کوم کوم پاتې ډاکټر څنګه مونږ شو بیمارانی ډاکټر معاینه انا کوئی ستا بلڈ پریشر دې نه بس کومه نه خوري دیو کې خچ بس دا ونه چې ولې بنو زما خو ما دې بغیر ډوډۍ نه کوکا سالم نه کوم دیو کې خچ خچ دای کنه کوي بل چې کوم معاینه وکي ډاکټر ورته وایي ستا بلډ پریشر ستا شوګر دې ته چینی خوب شي بنو دې څه وایي وایي خچ دې ما خبره نه کوي او دې راوړ چې نه څوک به چینی کوم زما خو بغیر د چینی نه چای پخړي انا مې چې کوم درس شابه ټیک شو کنه دی وای نه ټیک ټیک کسو پرلا تین د دودپتی چای گاډي او چینی په کې چلے دی وای نه چې څنګه کوم پدې کې بغیر ما باندې ډاکټر باندې کړی او کسو پرتا خپل ځانم څو پر تیر کیږي او ما کې په چولی نو بلډ پریشر نه چې په ما باندې مال باندې دي کې ما درځنو تاسو نه کنه کوي اوس حقیقت څه وایي دا خبره ده چې ډاکټر وایي موږ نه مخ ټیک ده خو کچا ته بل فرض وای مهال په دې چې نه خوړو کې او په دې ما نه خوړو کې سړی د مرګ نه بچيږي نو موږ ټول یې چې نن نه پس په مرګ او چې نو خورو کومړي کو بنا وای کنه دې بچی نو خوري ته وړيږي دې په مرګ نه خوري ته وړيږي دا چا ویلي الله كل نفس هر نفس څوک ساتي دې په خپل مقرر باندې ما ورته وی
कपदे के दमाग में चीदर में नमक बनन टूल दाया तदबीर बकाओ शुगर वाला बा चीनी नोखरी ब्लड प्रेशर वाला बा माइल नोखरी वो कितना वाला साथी चमड़े को बस मत बराजी पुचीने न खोलो के दमाग में चीदर पमाग न खोलो के दमाग में चीदर मत बराजी पर एक बात पुचीने बराजी पमाग बराजी पर एक बात बराजी अब मर को परिताला मन को पकारो ना बांधी नाराजी वन कदर खैर को शादी मिन अल्लाह नो मर अल्लाह वाले करे दे फुपट करे दे खाला काल मौत वाला हयाता अल्लाह फरमाई का पैदा कर मर को जोन दसदा बारा लियबलुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला जब पता सो आजमाइश इम्तिहान रहा जब पता सो कि पूरे अमल वाले सोते न तो मखलूक पर खबर वाले मुझे यकीन करो चला पर तकावनी पखा को की करे दे और द खालिक पर कौल वाले से जमीन का टूल मालिक और जमीन का टूल खालिक है अल्लाह लाखों पे इरशाद वाले बनने दो मौके खबर का सो गई तासो चाहो ना तो पुख्तू वाला पूरी गई कदम पूरी गई नमड़ी हुआ ना जब काकी दर नहीं हुआ तासबूर ही बना डॉक्टर के कहने पे लोग हलाल छोड़ते हैं तो डॉक्टर को बिना मेरे ख्याल घर से नो प्रीति कर प्रीति चीनी हलाल रखना मां का हलाल रखना लेकिन डॉक्टर के कहने पे लोग हलाल छोड़ते हैं प्रीति का अल्लाह जल्ल जलालहू के कहने पे अल्लाह के फरमान पे लोग हराम नहीं छोड़ते अल्लाह के इरशाद मुताबिक अल्लाह के फरमान मुताबिक हर हराम है मखलूक वेली आखिर बानी की दश्ते खालिक वेली बानी की दश्ते अकीदा बद अल्लाह को ज़ात मजबूत है जमन खालिक सूख दे जमन मालिक सूख दे मुश्किल कुशा वजह दवा सूख दे जमन दमाग और जो इख्तियार कर सकता है दाखिला ला इलाहा इल्लल्लाह मकसद होता है और दाम मुजद्दद और दपेटनो दे बस अल्लाह ने दपेटनो ना बचो साथ हुजूम टोल पे पेटनो नबी अलैहिस्सलाम मुबारक के साथ फरमाई बादिरु बिल अमाल स्वालिहा जल्दी करिए कोशिश करिए बने को बनने की सुस्ती मत करो हम बने को की सुस्ती क्यों करें लोग क्या टूल सुस्ती अब या खास कर सार को उसकी वफादारी है तासे टूल जिसम नास या क्या पता करो मां का रज़ान पता तासे रज़ान पता यार लोग मुझे कोरे से कोरे सार दाने से पड़े वही नहीं कोरे से चले चले की दाने रज़ान का छोड़ा करे मुझसे हम मुझसे दबा ताकि हम के गुमराह आरवान दे दामर के गुमराह आरवान दे दी हम मुझसे मुझसे असो मैं करूं तो हम ये हम पकार का सब हम की तो हम की हम ऐसे बेकार मजदूरी इंग्लैंड में टेलीफोन को नमाज ये मुफ्ती से भी जरूर दखल को सारी बातें सोचते हैं मुंबा कबर करूं और खाना का पता जो बाबा के यो दोस्त यो परिवार यो महाली वाला पर दफन की मुंबा कबर करूं हर खंदा गाने का कई करके अरे का तो चीज जाएगा तो सके दास बदमा का लो कई कर ताकि नहीं सर सकी जब माता सरो की खबर बकरू होता गाने बकरू जनाजा के बना से दुनिया खबर बकरू फगम के दवा के बना से लो हमरा सर की चिता करे लुई सड़े वर्ष में नबी ने साहब फरमाया जिबादिरु बिल अमाल स्वालिहा जल्दी हुए कोशिश हुई बने को बन रुकी सुस्ती मत करो मैं बने को कोशिश क्यों करें सुस्ती वाले को हम उनको को भी इज्जत दो ताने जो दो बकाओ दे बकाओ दो बने को तोल बकाओ ले सारा बने को तारा खबर अच्छी तरह सारा उसने शुरू करे बड़े बड़े से तारा हम नहीं से बन अमर बना साबिला दिन बता कर आगे जो सड़ी मुस्लिम करे दे मर को नबी ने इस्लाम फरमाया अव्वल युहासबु इल अब्द यौम अल क़ियामत का सलाह अव्वल बंदा सर पर कमर पर उसी साथी नबी ने इस्लाम फरमाया बादिरु
بالاعمال الصالحه تاسو جلدی په پریو کا باندې کی فستكون فتن قريبا لتاسو ته پیر رواني دي دا قطع عین المسلمین لقد طول شپې د تورو تیارو په شان دي دا په نبی اسلام فرمایي يصبح الرجل مؤمنا صار سره مؤمن وي چې ما حقيقي نبی اسلام فرمایي ويمسي كافر ما محمد کافر ګرځي الله څخه کور بچو ساتي سړی ته د خپل چې پتا ني دا څه خبرې نه کړي دا څه لفظ به د خپل نو واسلې چې دی به اسلام نه خارج شي ويمسي مؤمنا ما قام مؤمن يصبح كافرا چې سړی دې کافر شي ولي يبيع دينه بغرض من الدنيا خرسين بدين الدنيا بخرسيس شيباني ولا لزمو عقيدة مضبوطة کی او مړي کو ټول چې دا زموږ عقیده راسخه شي چې بس الله مقرر کړی دی او پاکه مقرر وخت باندې راځي سو مرګ نو دا تبلیغ کې مدرسه جوړول جمعه جوړول او بچو باندې علم کول نیک عملونه کول خیر خیرات زکات ورکول د دې لپاره دي چې په موږ باندې راځي او د مرګ نه پس بیا تاسو موږ پکاري نبی اسلام مبارک ارشاد فرمایي اذا مات الانسان کله چې انسان مرشي انقطع عنه عمله الا من ثلاثه د انسان عملونه منقطع شي عملونه ختم شي صحیفه بند شي الا من ثلاثه مگر دې عمل په دمر نه بس نه ختمي مگر دې عمل په دمر نه بس نه ختمي زه براوم ځان ته تاسو ته چاله مسواري کو چاله د دې ورته توفیق ملایي امين په هر شوبه کې سره ځان یې څه جوړ پکار هغه دې سړي رومانه الا من صدقه جاریه یو صدقه جاریه نه ختمي کې نبی رسول الله فرمایي دمر نه بس دا به تر قیامت پورې جاری وي صدقه جاریه څه ته وایي جمعه دې جوړ کړه مدرسه دې جوړ کړه خپل پیسې دې په دولت ګوري نبی رسول الله فرمایي من سن سنه حسنه فله اجرها واجر من عمل بها الى يوم القيامه چاته کوئی یو بهترینه طریقه راځي داغی بنیاد کی خود د جماعت بنیاد کی خود د مدرسې بنیاد کی خود فله اجرها دته باندې اجر ملایي او په دې وخت کې نه واجر من عمل بها الى يوم القيامه او اجر د هغه خلکو د عمل برابر چې تر قیامت پورې په دغه سلسله جاری او ساری روان دي جماعتونو کې مسؤلیت کیږي تبلیغونه وکړي اعتکافونه وکړي درسونه وکړي خاطرونه وکړي دې ټول ثواب برابر وي او چې چا دې بنیادی خله هغه ته په قیامت پورې دې اجر ملایي یو صدقه جاریه نبی اسلام فرمایي نو په کار داري چې موږ صدقه جاریه کې څنګه ایسو او علم ينتفع به نبی اسلام فرمایي چې علم حاصل کی بیا ټول خلک او درې او ولد صالح يدعو له د ځان رسول دیندار صالحه بچي مزګزار دي دیندار وي تبلیغي وي عالم وي حافظ وي دا نه چې دې ډاکټر وي پایلټ وي انجینیر وي صدر وي وزیر وي د صدر صدارت د مار سره ختم د وزیر وزارت د مار سره ختم د ماداري مار سره ختم خدا حافظ دې په د مار سره نه ختميږي د عالم علم د مار سره نه ختميږي نبی اسلام فرمایي ثلاث يشفع يوم القيامه درې طبقې په قیامت کې الله پاک دې سره شفاعت کوي ګور اول الانبیاء علیهم الصلاۃ والتسلیم اول پیغمبران شفاعت کوي الله دې موږ او تاسو ټول ته مسلمانانو ته د خپل پیغمبر صلی الله علیه وسلم شفاعت نصیب بیا فرمایي نبی اسلام ثم العلماء بیا علماء کرام شفاعت کوي ثم الشهداء او بیا د اسلام شهیدان شفاعت کوي یو حافظ بدن سره لږ کسان وو د خپل خاندان یو حدیث کې راځي نبی رسول الله فرمایي ان من امتي يشفع للفئام زما امت کو واځي خلق داسي دي چې هغه د قومونو د ډېر شفاعت کوي الله دې زموږ بچي د دغه نوم ورسي
नबी इस्लाम वाले फरमाई अशराफ उम्मती हमलतुल कुरान व अस्हाबुल लैल, ज़मात उम्मत भी आई और अशराफ वाले को क़यामत की हामिलीन कुरान और दशमी मदद करूंगी उसको दशमी तू खाल को लहुला आपके दे और जो करना शेरा होता है राशिदास का से कहीं ये खाल को जोन दबा तू वक्त दी लहुला आपके दे अब्दुर्रहमान बाबा वाई औरज दे तेरा बाबा प्लकरा और दशमी भूख ले दी आदबा او ناس دی قوت د دوړو هم د ورځه هم د شبا او ولې تشي شغلې شامې خبر نشته د مطلب او بس کا انادان امیدونه دی رانن کا اول په دې ډان میدان کې وګت کړه کړي وای کته نمبر اخر با عمر د دنیا کې پانی بازار کا سړک نه خالی ده ځکه چې الله تعالی فرمایي یوم لا ينفع مال ولا بنون فقیامت پر سړي مال اولاد پکار نشي نفسي مال جمال نفسي اولاد چې بچو ته ملکی دا پیدا ورکړي هغه مال پیدا ورکړي چې کوم د الله په دین باندې په جمعات په مدرسه باندې په کونډه رونډه په یتیم په غریب باندې ولګي صدقه باندې هغه مال پیدا ورکړي باقي نور مال پیدا ورکړي هغه بچو پیدا ورکړي چې علم یو کو حفظ یو کو تبلیغ کړل یو سچا مسلمان شو اسه اولاد څه پیدا ورکړي او بیا دې زمانه کې خلصا دی کوئی دا چې وکړم به کې اختیار نشي ډېر خلکو دا تمنا ده چې پلان جوړ شي دا ټول اختیار نشي اوس خو خلک د بچو نه پریشان دي د پردو نه پریشان دي ځان پریشان دي د خپل بچو نه پریشان یو ملګری راځه راغی او په جوړه سره یې ویل داسې ما ویلي نو ساتچ کو ویزوم چې دا بچی مې نه وینو بابا دا خو یو هم دې نشته وی دا دې کومه لړ خلاص کوي دې خو دې کومه دې توګه باندې واسه خبر مې نه مانی او دا د قیامت بالا مو کې راغله دا په خبر راځي چې بچی به مور په ما پرمان شي خو دې به خاوندار ما پرمان شي سياتي على الناس زمان فقط به زمانه راځي همهم بطونهم چې د خلق مقصد بغیټه شي هر څه وکړي هر ځای وکړي دا هر چا وقبلتهم نساؤهم دجو کاوی تو دا له خدي شي د باندې وشرفهم متاعهم او د خلق په دې شرافت د ګړو کړو شي د بلډینګونو د گاډو د مارکیټونو د دې بشي تاسو پر شډیر ماته خلک ډیر قدر کوي دا کومه کلمه ده چډیر دې داري د څه په کې شمال اځه سوره مالدار کې د دین لري دینداري دنیاداري ډېر ډېر ما دیندار دنیادار دې لري چډیر مال په دې حال مولا تعالی فرمایي یوم لا ينفع مال ولا بنون په قیامت پر استاسو مال په کار دی باولا هغه مال په کاری کې کوم خیر خیرات صدقه وشي هغه بچو په کاری کې کوم علم یې فضل کې دیندار شي تقوادار شي نبی اسلام فرمایي یقول ابن آدم وایذ آدم یعنی ممتاز ہو انسان سوئی مالی مالی زمامان زمامان نبی اسلام فرمایي یا ابن آدم اے د آدم زوی دې خبره هو شخص المال پیژنه تا خپل مان نه پیژنه نبی رسول الله فرمایي مال کما اکل پر اپنے کا استعمال وغیرہ چې یو بڑا وزن دې کو پنا لري بس تاسو ولا بست فابليتا او وادي مستوزور دې کو تاسو وتصدقت فامديتا او صدقه دې ځان لري مکه خیرات ولې کو تاسو تاسو باندې مستانه دې کې تاسو دا باقي چې پاتې دار سړی دی وای کا देखो चमड़ छो नो दे तन बदल का भाई बती टोपाई की ली की सप्लाई की ली की पर तू का मिस्त्री के ओई लाम भाई और कपन वर दवा के बस कान की दा कपन को सिर्फ दे दा पारा दे जो इज्जत एहतराम से खबर की होती आखिरत को सरदा हुई गया नबी इस्लाम फरमाई तहशरुन यौम القيامه खफाता उराता गुरला तासो हसब क़यामत की राजी की जो पे लेती ना सुनता बरबड़ न बदी माल न औलाद न बदी ज़र पका की او اے انسان با آخرت کے وجہ صرف پر عمل بکاشی اللہ تعالیٰ فرمائی کہ من عمل صالحا فلنفسه جو سکنے کا مجھے پائے گئے اور تاسا پاول کی بات اس ہوئی نبی علیہ السلام مبارک ارشاد فرمائی ثلاث یتبع المیت دریس نمبر سرطانی کی در قبرستان بولے
ماشومان ناس ما په بیان چاته ایو ځای ما بیان وکړي خو زه ملګرو ته هم چې دا دعا کوم چې خدای پاک دې موږ صرف خبرې والا نه ګرځوي باتو کرنے والا صرف باتو کرنے والا اللہ پاک ہم کو نہ بنائے اللہ نے زمین کا پر یہ خبر عمل توفیق نصیب کی زمان عمل پر عمل تدریس کے تاسو ہوا زبان بڑے کو تاسو بڑے تو دا ایمان پہ آئے بس نبی علیہ السلام والسلام وارد ارشاد فرمائی حضرات صحابہ کرام کا ایکم مال وارثه احب الیہ من ماله چې پتا سو کې کم یو کس ته داسي چې د خپل مال نه ورته د وارثانو باندې ډیر زیات خوب دی نو حضرات صحابہ کرام څه دي ارس اجماع منا احد اے رسول پاک علیہ السلام په موږ کې هیڅ څوک داسي نشته الا ماله احب الیہ مگر دا چې هغه خپل مال دی خو تاسو خپل مال وخت کې وایي وای نبی علیہ السلام فرمائی خپل مال پیژنئ تاسو خپل مال نه پیژندلې نبی علیہ السلام ورته فرمائی چې مال کما قدم ستا مال هغه چې ځان مخکې اخرت ته ولیدو و مال وارثه ما اخر او ستا د وارث مال هغه چې ځان وروسته پاتې شو نو چې موږ نه وروسته پاتې موږ نه وغې سره بغلي سره مارکیټ سره او کور سره نه ده دا په دنیا کې پاتې شو ما دا چې سولې ګره هغه موږ ته ملاقات نبی علیہ السلام فرمائی اللہ پاک ارشاد دے اللہ تعالیٰ فرمائی چی یا ابن آدم اللہ فرمائی اے جا آدم زویا انفق ينفق علیک تا خرچہ کو پتا بخرچہ کو لکی او یا اللہ تعالیٰ فرمائی وما انفقتم من شیئن فهو یخلفه تاسو چې خرچ کوي اللہ پر آرگے جسے شینا اللہ با بہترین بدلہ جاتا ہے اجرکم على قدر نفقتکم اجر بستاسو پاندازی خرچی سرے خپل مال کې خپل ژوند کې تصرف کول پکاره چې انسان لا آخرت ته تیار وي څوک څوک کوي دا څنګه کوئی سره انور خلک چې راځي کنه نو تاسو داسې کوي زه نمونه زه د سیاست خبرې نه کوم تاسو هم په بیان کې سیاست خبره اورېدلې ده او بیا دې خلکو سیاست لعنت دي تاسو تیاری کې امین په وایي وایي یو څو کوي بل الله دې موږ له بچو ساتي نو اته دا نه تاسو کوي اته څه کوي چورتا پتہ نہیں کہ مادر نے سوچا نسوک سو پکول ماشاءاللہ اللہ نے کل توفیق نصیب کی اللہ نے کل توفیق نصیب آمین ما دا پتہ نہیں تے نرا دای سے ویلی خدا جمعہ چې ګندنه چې یو چته بچته دې درې چته دې ته شرمې کې خلک ټیبل خرڅې نه چلې کې زو آیا درې چته ان شاء الله مولای سے وای درې چت پاچول غواړي ان چاته چور خدا اللہ پاک آسان دی منگا تاول اللہ بانا کی کانو خدا اللہ کو بدل بانے کی خو نبی علیہ السلام مبارک فرمائی چھو انفق دادا اللہ ارشاد دے اللہ تعالیٰ فرمائی چھو انفق خرچہ کو زما پر آنے یونفق والے جو پتا خرچہ کو اور نبی علیہ السلام فرمائی چھو زمارے قسم بھی اللہ کو ذات باندے مانا قسم مال و عبدن من صدقت چلے کم کرے مال دبانتا صدقی وہ صدقی سرمان ڈیلی اور بس زما خدا ارادہ دا دبا اللہ پاک زمان کے چولی چې بس ټول دا اراده وکړي او د اوس نه وایي چې بس دا کومه دا کوم دا په سیمه په شګه او په سریه باندې دا څه په دې چې دا چا دی وایي شوی دا